ګرانو کتونکو السلام علیکم. ما نن غوښتل چې تاسو سره په یو ډېره اهمه مسله باندې چې کوم دی لږ خپل خیالاتو اظهار وکړم. هغه دا دی چې څو ورځې راسې مونږ ګورو چې پاکستان او په افغانستان کې کوم نوي حالات روان دي، په دې باندې لږ غور پکار دی. په خاصه توګه زموږ انټلیجنسیا لکه هغه پښتون انټلیجنسیا ده که پاکستاني یا افغاني هغوی له پکار دي. لکه یو طرف ته مونږ ګورو د طالبانو سره خبرې اترې شروع شولې، یعنې د طالبانو او د افغان ګورنمنټ ترمنځ کیدای شي د څنګه چې اشرف غني صاحب ویلو چې دا اوس مسله د آیا وبشي که نه ده، کله به کېږي، دې حده پورې خبره رسېدلې ده. پاکستان کې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ تاسو هغه ورځ د مودي نریندر مودي سټیټمنټ واورېده چې که برلن وال پرېوتی شي نو د پاکستان او افغانستان قومونه ولې یو بل سره رابطه نشي کېدی، د کله نه چې د کرتارپور د کوریډور خبره وشوه. خو دې سره سم که تاسو لږ سوچ وکړئ، د عید میلاد په فنکشن کې په کابل کې چې کومه دماکه وشوه چې تقریبا 100 پورې کسان ویل کېږي، بلکې 100 نه لږ کم، خو دومره کسان شهیدان شوي دي او کافي چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي. د طالبانو وی چې دا مونږ نه ده کړې او نور خلکو هم د دې سپله چې کوم دی قبوله نه کړله. د هغې نه مونږ ګورو په دویم ورځ پس په ورکزو ایجنسو کې هلته کې چې دا کومه واقعه کېږي نو لکه ښکاري داسې چې دا لکه سوني یو ګیدرینګ و، په هغې کې کېږي. د لوور اورکزو کې یا موږ ورته کلایا چې کوم د هغې هیډ کوارټر دی هلته کې کېږي. دلته کې زیاتره کېږي چې زموږ کوم اهل تشیع وروڼه چې کوم دي هغوی باندې ټارګېټ کېږي. دلته کې هم ټي ټي پي وایي چې یاره دا مونږ نه ده کړې نو او چا هم د دې ذمواري قبوله نه کړله. هم دې سره سم مونږ ګورو په خوست کې په سیکیورټي فورسز په جومات کې دننه حمله کېږي، د هغې هم ذمواري څوک نه قبلوي. خو دلته راشو مونږ بیا ګورو په هلته کې فوج ټارګېټ شو. کراچۍ کې چې کوم دی په چاینیز کونسلیټ باندې بلوچستان لیبریشن آرمي چې دا هغوی حمله کوي. او د حملې پیټرن ته ګوره، دا لومبی ځل دی چې بلوچستان لیبریشن آرمي د بلوچستان د سیمې نه بهر چې کوم دی داسې یو میجر اپریشن یا یو دهشتګرد اکټیویټي وکړه. نمبر 1. دویمه خبره، څېړنکار وایي چې دا لومبی ځل دی چې بلوچستان لیبریشن آرمي یا نیشنلسټ فورسز چې کوم دي هغوی د دهشتګرد یعنې د خودکش دا ټولز چې کوم دی دا استعمال کړ. دې سره سره بله خبره دا ده چې خبره مې دا ده چې اوسه پورې خو د پاکستان ځمکه او د افغانستان ځمکه د مذهب په نوم باندې به استعمالېدله. خلک به د مذهب په نوم باندې مخې ته هغوی چې کوم دی هغوی له به ورغله به یا هغوی له به چې کوم دی دغه خبرې به ورته کولې، د مذهب په بنیاد باندې به هغوی دغه کول. خو اوس که ګورئ دوه خبرې، یو طرف ته په کابل کې د سنیانو په ځای باندې حمله کېږي، په پاکستان کې په شیعګانو باندې حمله کېږي، په خوست کې فوج جومات کې دننه، دلته کې په چاینیز دغه باندې. نو زه دا وایم چې ما ته داسې ښکاري او کوم چې څېړنکارو به د ډېر مخکې نه وي چې په دې سیمه کې اوس د یو نوي جنګ آغاز چې کوم دی د هغې بنیاد مخکې نه ایښودی شوی دی، خو کله به شروع کېږي. نو زما خیال دا دی چې دا اوس کوم نوی طالب راځي خبره کوي، هندوستان او پاکستان یو بل سره جوړیږي، نو بیا دا څخه د مذهب په نوم باندې خبره نه ده. نو بیا دا څوک دي چې دلته کې د نوي جنګ دپاره چې کوم دی اوس دلته کې تابیا کړې ده او دا آغاز داسې ښکاري. په دې کې موږ یو بله خبره هم پکې منځته راځي، هغه دا ده چې سوشل میډیا باندې یا په جنرل میډیا باندې د پاکستان خلاف یا د پاکستان د فوج خلاف، د پاکستان د ایتنیک کمیونټیز خلاف عجیبه عجیبه خبرې کېږي. دغه شانتې په افغانستان کې. نو زه دا وایم چې په دې حالاتو کې ډېر د احتیاط ضرورت دی. افغان لیډرشپ له هم، د پاکستاني لیډرشپ له هم، د هغې نه زیات سوشل لیډرشپ چې کوم دی په هغې کې مونږ او تاسو راځو. مونږ له ډېر احتیاط پکار دی چې په دې باندې نظر وساتو. خدای مکه 40 کاله خو دا سیمه د جنګ سره په جنګ کې تېره شوله، خدای دې ونه کړي چې بیا یو وارې بیا مونږ د داسې قسمه جنګونو سره چې په هغې کې زموږ کورونه، زموږ معاشره، زموږ ملک، زموږ چې کوم دی ادارې پکې تباه شي. نو ما لږ سوچ کوم چې تاسو هم په دې غور وکړئ. کابل دماکه، د خوست دماکه، د اورکزو دماکه او د کراچۍ حمله، بیا په دې کې نوي څیزونه څوک یې پړه په غاړه باندې نه اخلي. په لومبي ځل باندې بیلې بهر راځي د بلوچستان نه په کراچۍ کې او هغه هم خودکش دماکې کې کم لاس دي چې په دې سیمه کې د جنګ ته چې کوم دی لمنې وخي او اوس د یو نوي جنګ آغاز کړي. دا زموږ د ټولو ذمواري ده چې په دې باندې لږ غور